نوخار کې ډیره الګوله شوې ده. نوخار کې ډیر اهم شخصیاتو د پی ټی آی امیدوار اسحاق خټک حمایت اعلان کړی دی. د دې تفصیلات تفهیم به چې نوخار چې د تحصیل نظامت دا سیاست ډیر زیات ګرم دی او ټول عوام چې دی خیبر پختونخوا ټول نظر په دې باندې ولې چې تحصیل نوخار کم نظامت ته په دې باندې پرویز خټک چې دی وزیر دفاع دی او 40 کلن سیاست کوي. دغه فرزند اسحاق خټک ولاړ دی. اوس عوام ګوري چې آیا پرویز خټک چې دی 40 سال سیاست کړی دی، خلکو خدمت یې کړی دی او عوام چې اوس د سر ریسپانس ورکوي ورته چې آیا دومره مقبولیت پرویز خان شته چې خپل ښه اکثریت سره خپل لوی لیډ سره خپل زوی وباسي. نو دې سلسلې کې پرویز خټک چې دی هغه اکټیو دی، ښه بیدار دی، داسې بیدار دی چې داسې کمپین مونږ یې خپل ځان دپاره نه و چلولی چې څومره ورځ شپې هغه په ځان یو کړي ده خپل زوی دپاره اسحاق خټک دپاره دی چلی. او پرون چې دی نو مونږ چې څه ټایم ټاک شو کړو هماغه ټایم مونږ ته خبر رالو آی ټایم ملاقات جاري و په نوشهره کیڼ مال روډ باندې میا مظفر شاه تېر شوي پخوانی وفاقي وزیر پاتې شوی دی او همیشه په سیاست کې ډېر اهم رول پاتې شوی دی. نو هغه سره ملاقات وکړو، پرویز خان سره د وفد لاړو او موږ چې کوم ذرایع دي هغې به موږ ته وایي چې میا صاحب میا مظفر شاه چې دی هغه ورته اسحاق خټک د تحصیل نظامت کې حمایت تعاون یقینداني ورته ورکړه. تفهیم وایي چې میا مظفر شاه چې دی جهاندی د سیاستدان دی او ما ته یاد شي چې 1984 کې چې 85 کې چې څنګه پرویز خان په سیاست کې د قدم کې شدو نو میا مظفر شاه چې دی نو دی د کوم ځای کې اوس پلازي جوړې دي دلته میا مظفر شاه د رایشګاه وه. نو آی ټایم زه په صحافت کې نوی داخل شوی وم نو ډېر اکټیو وم. نو آی ټایم ما ته میا مظفر شاه ما سره رابطه وکړه، ما ته زموږ ځای ته راشي میټینګ دی پیپل پارټي چې ورالو. نو آی ټایم میا مظفر شاه وایي میا مظفر شاه موږ سره پرویز خټک ما سره میلاو کو، ما ته دا نوی شخصیت دی پرویز خان نامه د سیاست کې موږ داخل کو او ته میډیا کې سپورټ کا. نو میا مظفر شاه په کور کې پرویز خان ما سره کټ کې کېناستو، هلته دنه ما انټرویو کا. نو موږ دې لحاظ سره ویلی شو چې میا مظفر شاه چې دی نو د پرویز خټک سیاسي استاد دی ولې چې دو کور نه د سیاست آغاز کړی. دا میا صاحب چې کوم مارکیټ سره دلته خپل کور او والد صاحب کور او د پیپل پارټي آی ټایم هیډ کوارټر مرکز ټول سیاست چې فیصلې کې دي پیپل پارټي نو میا مظفر شاه دغه د کور نه کې دي. نو دا چې خپل استاد محترم ته پرویز خان لالو هغه ته وایي چې دا ما زوی دی او اسحاق خان به دا کامیابون دی او ته په خپل شفقت لاس کې ده. نو میا مظفر شاه دی نو چونکې خپل شاګرد دی د سیاست کې پرویز خان هغه به زوی یعنې په سیاست په سر باندې شفقت لاس یې خو او خپل ملګرتیا او تعاون یقینداني ورته ورکړه. تفهیم وایي چې میا مظفر شاه چې دی ډېر قداور شخصیت دی او پاکستان پیپل پارټۍ کې وفاقي وزیر پاتې شوی، عوامي نیشنل پارټۍ کې پاتې شوی دی او خپل حلقه چې ده د سیاست نه کناره کش و که څه تفهیم او دوباره دا قدم ایښودل د دوی په سیاست کې تفهیم دا چې میا صاحب چې کوم وخت سیاست کولو آی ټایم لږ سیاست بدل ونی انداز او کرپشن نه پاک او دغه میا صاحب دی لایر هم دی وکیل هم دی خو هغه له اصولو دغه دی پابند دی. پاټو کې چې نن سبا کوم په پیسو باندې ټکټ خرڅېږي هغه دې صورتحال نه میا صاحب لکه دې صورتحال کې عادت نه دی پاک صاف ونی سیاست ته همیشه کړی دی، همیشه غواړي چې پاک صاف پارټۍ سره دا کېږي مخکې رواني. دا څه نه داسې ځان یې سایډ ته کړی و نظریاتي ورکړ بالکل. ډېر لوی شخصیت دی خیبر پختونخوا کې موږ وګورو چې څومره تجربه کار سیاستدان میا مظفر شاه دی دومره بل څوک نشته دی. په نوخار په سطح چې موږ یاد کړو نوخار څومره سینیر پالیټیشن چې اوس دي نو هغې کې څوک پاتې دی لکه میا مظفر شاه صاحب دی ټولو نه سینیر ترین پالیټیشن دی او چونکې سینیر دی تجربه یې سیوا ده نو هغه ته ټول ګورونه هغه ته یې پته ده چې کوم ځای کې څومره ووټ دی او دا امیدوار چې کامیابي حاصلوي او کم ځای باندې چې زه لاس کېږدم نو دا دته سپورټ میلاوي دی شي. نو چونکې پرویز خان سره تجربه هم ده او لینکونه هم دي او دوستان دي
سیاست کې شاګردان هم ډېر دي او شاګردان او نو هغه ته پته ده چې د کوم ځای کې لاس کېدم نو هلته نه ووټونه به راوځي نو چونکې عیسی خټک ته حمایت اعلان یې کړی نو عیسی خټک ته په دې لحاظ سره خوش قسمت دی چې د پلار استاد هغه شفقت سر باندې لاس کې سوري شفقت او دې سره به عیسی خټک پوزیشن چې دی अब बेहतर شي چې میا سي مظفر شاه ولي شخصیت وته حمایت یقیندانی ورکا تفهیم او فل ورته چې یو بل نوخار کې یو بل ام پی ایم دی چې هغه سره رابطه شوې ده او تحریک انصاف او دا ګورو چې سوري ځکو شي امکان دی چې راغیم دی عیسی خټک حمایت اعلان وکړي خو فلال خو نو مخابخ نه راغلي او هغه کوم رابطې دي تحریک انصاف روانې دي او جوړ توړ کې به د سورو دغه روان دي